د حبیبه کرایي ګرانو کتونکو نن به د پښتونخوا د خلکو سره خبرې اترې کوو چې یو وارې بیا تحریک انصاف والا یو میله را جوړه کړې ده 3 قسمه سټیجونه یې جوړ کړي دي په کروڑو روپۍ په دغه جلسه باندې لګي دې وخت کې 1100 نه زیات سیلاب چې کوم دی نو خلک مړه کړي دي دلته په دې صوبه کې ټول ملازمین هغه په احتجاج باندې دي ورسره چې کوم دی نو د بجلۍ غلا په درس کې روانه ده په صوبه کې مسلې دي ترقې اړخ چې کوم دی نو هغه سره اینو نه نو په دې به د خلکو سره خبرې اترې کوو چې خلکه په دې باندې څه وایي نو راځئ زموږ سره اوسئ یاره دونه بد خل چالو دی که نه موږ په جلسو څوک وو چې سړي ته پکې رزق نه میلاویږي که نه دا حال دی د بازار او دا د امپیګانو الختیم نه جوړېږي دا د سړکونو حال دی پرون راغلی د درېمګړي دا سړک جوړ کړه په چاندو جوړېږي بد خل چالو دي به جلسې دی ور سړی بس اخپین خطې خپل غریب سړي څوک تپوس نه کوي د دې جلسې قوم ته سخت نقصان دی ځکه ملګري چې په 2013 کې دا پی ټی آی والا را پیدا شوي دي دا ملک دا صوبه خاص کر زمونږ دا صوبه به یاده کړو دا خیبر پښتونخوا صوبه غرقه ده هغې کې خو نه کار شته نه روزګار شته نه بل څه داسې شته زما ګرانه وروره یو خبره ته کوم چې دا فتنه را پیدا شوې ده که نه عمران خانه نو خدای راستي ته ما ته وګوره غون کاروبارونه ختم شو ځکه وروره ته ما ته وګوره جلسې د جولس د دې نه علاوه بل څه کار نشته او صرف د پښتنو پیسې پې لګېدي اوس تقریبا دا د امین ګنډاپور یو دلته یو جلسه شروع کړې په پېښور کې ته د هغې ته وګوره د ملک د صوبې تبۍ یې وکړه ما پرون کتل تقریبا 70 کروڑ دی که 75 کروڑ روپۍ پې د دې صوبې ولګېدي لکه هغه کې داسې څه دغه دی چې لکه عمران خان کې چې دوی ورپسې ګرځي او وایي چې تاسو یې راوباسئ نو ما ته یې پیدا وښیي تش نقصان دی ما ته ووایي که نه پاکستان څه کې زمونږ دا صوبه نه ده دا صوبه دا زه درته وایم تاسو په دې ټول ځای کې دا اثر وکړئ یو کس پر ته دې نه وایي چې لکه دا صوبه ښه شوه هر سړی دا دغه کوي صوبه خرابه شوه صوبه خرابه دا دوی فتنې ده لاسه جلسه خو به دوی د خپل یو مقصد دپاره کوي چې عمران خان رهایي نو سره د قوم خیال شته ملازمین چې کوم دی نو ټول په احتجاجونو وي تنخواګانې نشته په هسپتالونو کې دوایانې نشته د روډونو دا حل دی د سکولونو دا حل دی او یو بدتره حال روان دی او دې خوا دوی چې کوم دی نو په جلسو پسې نښتي دي نو دا ښه کار نه دی جلسې کول په ځای د دې چې دا کمې پیسې په دې جلسو باندې خرڅ کېږي چې دا په عوامو باندې خرڅ شوي وي نو په هغې د هغې به یو مثبت ردعمل راغلی و داسې کار دی چې زمونږ په دې پښتونخوا کې نور هم ډېر کارونه دي په دې جلسې باندې به څونه خرچه کېږي څونه لکه مطلب تاسو خپله وګورئ په کروڑو روپۍ په دې ولګېدې زمونږ صوبه کې بېروزګاري ده سیلاب راغلی بونیر کې په هغې کې تر نن ورځې پورې کوم چیکونه چې دوی ورکړل نو په هغې کې پیسې نشته دی هغې خلکو ته تکلیف دی موږ له پکار دی چې دې په ځای د هغوی امداد وکړو هغه وکړو ورسره زموږ په دې ملک کې ډېر مسایل دي خاص کر زموږ د پښتونخوا نو جلسې جلسونه یو په خپل ځای باندې دي خو موږ ته ډېرې مسلې داسې دي چې هغې حل پکار دی ستاسو دا خبره چې د سیلاب مو د خبرې دي دې خوا چې کوم دی زموږ په دې ډینګي مسلې دي نور داسې مسایل دي نو د هغې حل پکار دی او د جلسو جلسونه تقریبا چې یو طرف ته کېدل پکار دي دې وخت کې د یو ځای کېدو وخت دی چې موږ را یو ځای شو او د دې ملک د پښتونخوا یو حل راوباسو دې وخت کې چې په دې جلسه دا کمې پیسې لګي دوی پې خپلې لګوي یاره خپلې خو پې نه لګي بس او د دې ملک د قام زموږ د وینو تغو پیسې دي او دا راټولېږي لګي پې ګرانو کتونکو د پښتونخوا خلک وایي چې یاره د موږ ته نن د دیاړۍ موقع میلاو شوه دغه جلسې نه چې موږ ځو په دیاړۍ به ځو خو په دغه جلسه کې 1 پاین ایجنټه ده چې هغه رښایي ده او خو هغه رښا شي نو دې بل له مخکې څوک کړل چې آینده به هغه څوک وي ورسره نورې یو شمېر مسلې دي په دې باندې خاموشي ده څومره امپیګانو او منیګانو چې په خپل وال باندې ویډیو شیر کړې ده نو هغې کې خبره څه کوي رښایي اوس دا کم قسم خلک پی چې دې صوبې ترقۍ ته نه ګوري سوکالۍ ته نه ګوري دا بېروزګاري ورته په نظر نه راځي دا بدامني ورته په نظر نه راځي دا نن په تیرا کې څه کېږي په بله ضلع کې څه کېږي آی ډي پیز په باجوړ کې هغوی طرف ته پاملرنه نه کېږي باجوړ خلکو له یې چیکونه ورکړي دي پیسې ورکې نشته او د دې باوجود چې کوم دی نو دا خلک به ورته لاسونه پړقوي نو لکه دا به کم قسم قامي او په کم سوچ او په کومه نظریه به
د دې خلکو دا تقریرونه چې کوم دی نو دوی اوري خو نن دغه جلسه باندې 3 قسمه سټیج چې کوم دی ورته جوړ شوي دي او په لکو نه په کروڑه روپۍ تاوان په دې باندې شوي دي خو قوم ته پښتونخوا ته هېڅ قسمه پیدا په نظر نه راځي دا د خلکو خبرې وي چې تاسو سره مو وړاندې کړې انشاءالله بل پروګرام کې بیا راځو